او د سورې انعام اولني 3 آیاته دا ډېر آسان دي وی دا 3 آیاته چې څوک وایي د سورې انعام اولني 3 آیاته رسول الله مبارک فرمای چې دا څنګه د سحر د مانځه نه بعد څوک وایي نو الله پاک د ده دپاره په دغې په عوض کې 40 فرشتې پیدا کړي او هغه 40 فرشتې به د مرګ د سبا پورې دله د مغفرت دعاګانې کوي د سورې انعام وړاندې 3 آیاتونه او کله چې بیا دله مرګ راشي د الله دربار ته لاړ شي وی الله پاک به د خپل سوري لاندې ودرئ یو د هر سوری دی یو د الله جل جلاله د خپل سوري نه مراد خپل کامل رحمت دی او بیا به ورته الله پاک فرمایي تا د دغه 3 آیاتونو اهتمام کړی بس د هغې په عوض کې ما ته د خپل رحمت لاندې راوستی انشاءالله د دې ورد به کوو الله رب العزت دې به دا څو ماتو ګړو خبرو اول ما او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی څونه ملګري چې دا خبره تاسو اورئ بیا تاسو ته هم دا درخواست دی چې په دې عمل کوئ او که دا ملګری کوشش کوي الله د په علم او عمر کې برکات واچوي څونه دا خبره مخکې چلیږي زمونږ ټولو حضراتو ته درخواست دی د الله د رضا دپاره زمونږ هېڅ شهرت دی کې مقصد نه دی خو که بالپره څوک په دې مخکې عمل وکړي الله به ماله اجر راکوي د دغه اجر په بنیاد باندې مخکینو ملګرو ته هم درخواست دی چې د دې وعظ او نصیحت پرچار کوي دعا وکړئ اللهم امین الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين الله منکم وعظ و نصیحت کول ما ګناهګار او به د نیکانو مسلمانانو ته په عمل کولو توفیق را نصیب کا یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي د هر قسمه آفات او مصیباتو نه په امان کې وساتي الله ته زمونږ رب او موږ ستا مخلوق یو الله موږ سره په دنیا کې هم د احسان معامله وکړو په آخرت کې یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي لوی واړه ګناهونه هم معاف کړي دعا وکړئ څونه ملګري اوس نږدې وخت کې یا لرې وفات شوي چې الله د هغوی بخښنه نصیب کړي څونه بیماران یې الله هغوی ته صحت کامله عاجله ورکړي او د حاضرینو ملګرو زمونږ په دا څو ماتو ګډو خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين